انسان الله رب العزت خپل عبادت ته پیدا کړی. د انسان نه ما سوا چې څومره مخلوقات دي، دغه ټول مخلوقات الله رب العزت د انسان د فائدې لپاره پیدا کړي. دا ټول شیان الله رب العزت انسان د فائدې او د انسان لپاره پیدا کړي، لیکن انسان الله رب العزت خپل عبادت ته پیدا کړی. او په ټولو مخلوقاتو کې انسان بهترین مخلوق ته دی الله رب العزت. کچېرې دغه انسان په حقیقي معناو کې د الله رب العزت عبادت گزار بنده وګرځي او د الله رب العزت مقرب بنده وګرځي او هغه حق چې الله رب العزت په د باندې لازم کړي دي هغه حقوق صحیح معنو سره ادا کړي، بیا خو دغه انسان د الله رب العزت په ټولو مخلوقاتو باندې بهتره ده، تر دې پورې چې تر فرشتو هم بهتره ده. لیکن دغه بهتره انسان چې الله رب العزت اشرف المخلوقات پیدا کړی د کچيري دغه د الله رب العزت هغه اوامر، هغه احکامات، هغه کارونه بزان کې عملی نه کیسي دی الله رب العزت له جانب نه د حکم سوی ده، بیا دغه انسان تر ټولو مخلوقاتو نه ذلیل شي ده، هغه خنزیر ده، دغه انسان تر خنزیر نم بدتر ده. خپل قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي انسان کچيري عبادت گزار سی دی الله رب العزت خبر او منی دی الله رب العزت احکامات عملی، دا انسان قیمتی ده، تر ټولو مخلوقاتو قیمتی ده. لیکن دغه انسان کچيري دی الله رب العزت نافرمانی وکي، دی الله رب العزت احکامات نه منی، دی الله رب العزت دی احکاماتونه الله رب العزت احکامات او تخاور واړی، دغه انسان په باره کې الله رب العزت فرمای کل انعام چارپای ده بل هم اضل، تر چارپای نم دلان ده، تر چارپای نم ذلیله ده، تر حیوان نم ذلیله دغه انسان سی قیمت کیزی او الله رب العزت ته مقرب کیزی، هغه د الله رب العزت په بندگی سره ده. چې انسان به د الله رب العزت بندگی کله چې انسان د الله رب العزت بندگی وکي، بیا دغه انسان الله رب العزت ته مقرب ده، دغه انسان ته الله رب العزت دنیا او آخرت دواړه د فائدې والجیان مقرر کړي. الله رب العزت دغه انسان لپاره بیا فیصله په آخرت کې د دې کړي د شدای په فراحت کې، دای په سکون کې، دای په اطمینان، دای په جنت په نعمتو سره سرفراز.